السلام علیکم جی بالکل زه تاسو ته بریکینګ نیوز درکوم. سپیکر اسد قیصر چې کوم دی د اسمبلی اجلاس ختم کو او ووټینګ یې ونه کړ. د سپریم کورټ چې کومه فیصله شوې وه هغه یې ونه منله او ویې ویل چې ما خپل لیډر سره 30 کاله تیر کړي دي او زه دا کله هم نشم برداشت کولی چې د هغه خلاف دی دا کوم نو کانفیډنس عدم اعتماد دا ووټینګ دی د هغه خلاف دی وشي او هغه لرې کړي او زه د هغې اجلاس سربراه یم او هغه په دې اجلاس کې د وزیر اعظم د کرسۍ نه لرې شي. دا زه کله هم نشم برداشت کولی. سپیکر اسد قیصر چې کوم دی د سپریم کورټ فیصله ونه منله او عدم اعتماد د تحریک چې کوم دی هغه ووټینګ یې ونه کړ او ویې ویل چې عمران خان سره ما 30 کاله تیر کړي دي او دا به زه څنګه برداشت کړی شم چې زما په اجلاس کې نو کانفیډنس ووټینګ وشي او هغه د کرسۍ نه لرې کړي. نو اوس ګورو چې څه کېږي. نن چې کوم دی د نیشنل اسمبلی راغونډه وه او هغې کې د نو کانفیډنس ووټینګ کېده. 12 بجې هغه اجلاس چې کوم دی منسوخ شوی و او ویلي و چې دا بیا 100 بجې مطلب روجماتي نه پس بیا کېږي خو بیا ټایم چې کوم دی 8 بجې شو خو اوس دا فیصله وشوه چې د عدم اعتماد ووټینګ چې کوم دی دا به نه کېږي او سپیکر اسد قیصر وویل چې زه د اجلاس مطلب صدارت کوم نو دا به څنګه وشي چې زما په صدارت کې د عدم اعتماد ووټینګ وشي او هغې کې پرایم منسټر عمران خان چې کوم دی هغه د الیکشن مطلب د هغه وزیر اعظم یې د کرسۍ نه لرې کړی شي. دا فیصله هغه اوس وکړله او چونکې د سپریم کورټ آرډر راغلی چې ووټینګ به کېږي او نو کانفیډنس ووټینګ به کېږي او که چېرې وزیر اعظم نو کانفیډنس ووټینګ مطلب د عدم اعتماد ووټونه بیلي نو هغه به د کرسۍ نه لرې شي او بل چې کوم دی کوم کس عدم اعتماد ووټونه وګټي هغه به وزیر اعظم شي. خو سپیکر اسد قیصر د سپریم کورټ فیصله ونه منله او ویې ویل چې زما په صدارت کې به داسې ووټینګ نه کېږي او هغه چې کوم دی اسمبلی منسوخ کړه او ووټینګ یې ونه شو. نن چونکې ووټ کېده د پرایم منسټر د ختمېدو لپاره د هغه باندې د عدم اعتماد تحریک د چلولو لپاره خو هغه ونه شو او اوس چې کوم دی اپوزیشن فیصله کړې ده چې عدم اعتماد به د سپیکر خلاف او د ډیپټي سپیکر قاسم خان سوري خلاف هم عدم اعتماد تحریک چلیږي او ویلي چې په دوی باندې زمونږ ټرست نشته او دوی دې هم لرې کړی شي. خو چونکې سپیکر اسد قیصر اوس د اسمبلی بالکل منسوخ کړه او ووټینګ یې ونه کړ وایي چې زه نشم برداشت کولی چې یو کس سره ما 30 کاله تیر کړي وي او د هغه خلاف دې تحریک وچلوم او هغه دې زه پرایم منسټر د کرسۍ نه لرې کړم. دا تاسو ته زه بریکینګ نیوز درکوم د پښتو ټي وي نه او د نور داسې خبرونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او موږ سره اوسئ.